منګه مونځ وکړو د جمعې ورځ باندې، نو خلک راووتل، داسې اچانک غوندې خبر میلاو شو موږ ته چې داسې نظیم الله هغه چې کوم دی راوغورځېد د چت نه وفات شو. ګرانو کتونکو، زه واحد خان تاجک یم، د جندول کامبټ په خاره کې موجود یم او دا بابا چې را سره دی نورزمان لالا، نو د ده یو ډېره داسې سټوري ده چې ډېر زیاته دردناکه ده، او دا چې د ده یو زوی دی چې هغه مزدوري کوله، دا مونږ ته چې کوم کور په نظر راځي دا هم هغه زوی روپۍ قرض کړې وي او دا څه دیوالونه یې ودرول او پرې لږه ډېر سوری جوړ کړو. هغه د نن نه یو څو ورځې مخکې په پنډۍ کې د کار په ځای کې د دریم چت نه راغورځېدلی دی اسلام آباد کې، او هغه چې کوم دی نو وفات شوی دی. نو د دې سړي د ګټې وټې همدغه یو ذریعه وه، او هغه ذریعه چې کومه ده نو هغه هم بس الله تعالی ترېنه بس واخیستله. نو دا د کلي ځوانان چې کوم دي، داسې دا ځوانان، دا قاري صاحب، دا نور، دوی راټول شو په دې کلي کې م ورله چانده وکړله، بازار ته ووتل، بازار کې ورله چانده وکړله، چې چا څونه وس کېده ورسره مرسته وکړه، څه دغه رنګې 100,000 روپۍ 20,000 پورې یا دغې نه کمې زیاتې راټولې کړلې او دې بابا ته یې هم حواله کړلې، او د ده چې کومه سخته وه جو په هغې کې ورسره کوشش وکړو چې پرې کمه شي. او د دې نه علاوه دا ما سره ملک احمد خان مشواني موجود دی، ده هم چې کله خبر شو نو څه د خوراک شیان چې په هغې کې اوړه، وریجې، غوړي، چیني، مالګه، تقریبا ټول غوښه او سبزۍ پورې هغه راوړل او بابا ته مونږ حواله کړل. دا بابا چونکې خبرې کولی نه شي خو اورېدی شي، چاړه دی، خو کوشش به کوو چې څه نه څه خبرې ورسره وکړو. نوم خو به دې راته ووایې که نه؟ څه دې نوم دی؟ او دا ستا زوی چې کوم و دا د کله نه یې مزدوري کوله؟ تللی و. نو څونه وخت یې مزدوري کړې وه؟ 2 میاشتې که 2 ورځې؟ 2 ورځې. نو اوس څه حساب کتاب د ستا د کور د خرچې د چلولو، د وړو، د غوړو، د چینو، د دې څه کېږي؟ قصه ورانه ده. نو دا همدغه 2-3 الفاظ ویلی شي چې بس چپ شه چپ شه، او دغه یو 3-4 الفاظ دي جو هغې را سره وویل. خو دا قاري صاحب را سره دی، ده سره به خبرې کوو، دا یې کلیوال هم دی، ګاونډي هم دی. قاري صاحب ډېره مننه، دا څه سټوري ده ټوله راته وکړه. مننه جي ستاسو راتللو، الله هم قدر وکړه او موږ له هم دومره وخت راکړو ستاسو په دې مصروفه وخت کې. جي دا داسې مسله وه چې د ده یو زوی و، مشر زوی، نظیم الله نوم یې و، غریب اول کې ماشوم و، خپل چې کوم دی د څه نه نو خبر، داسې ماشومتوب کې و. بیا چې کله په خپل ښه بد باندې پوه شو نو غالبا د کال 2 نه چې کوم دی هغه په اسلام آباد کې خپله مزدوري کوله، غریبي به یې کوله. اختر نه بعد چې کوم دی راغی، اختر له راغی، د هغې نه بعد څه وخت یې تېر کړو په خپل کور کې. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی خپله زمینداره او دا کار مارې سنبال کړو، د هغې نه بیا لاړ مسافرۍ ته. نو 25 ورځې یا میاشت خواوشا دا یې مزدوري وکړه. په دې کې چې کوم دی بیا د جمعې ورځ وه، منګه مونځ وکړو د جمعې ورځ باندې، نو خلک راووتل، داسې اچانک غوندې خبر میلاو شو موږ ته چې داسې نظیم الله هغه چې کوم دی راوغورځېد د چت نه وفات شو. او خفګان هغه په کلیوالا باندې ډېر زیات، بلکې په دی په خپل کور باندې ډېر زیات و. اوس چې د هغې سیسټم چې کوم دی نو بس هېڅ څه د هغې نشته، دغه یو هلک ته کاته و، بس الله د څه وخته پورې چې کوم دی هغې ته یو نعمت ورکړی او دا د الله امتحان دی په خلکو باندې راولي. بس هغه نعمت چې کوم و الله خپل ځان ته بیرته قبول کړو، وایغسته. اوس د چې کوم دی هېڅ حاصله نشته دی. د هغې په وجه باندې چې کوم دی مونږ کلیوالو هم څه نه څه محنت او خواري شروع کړې ده. دا کور هم تاسو ولیدل چې ډېر ګډ وډ دی. د دې کې خو دروازې هم نشته، څه کړکۍ هم نشته دی، دا بهر دروازه هم نشته. د کسانو ویل چې واشروم هم اوسه پورې په دې کور کې د اودس ځای هم نشته، سړی پکې مونځ ته تیاری وکړي. بالکل جي دغه هېڅ سیسټم یې نشته. لکه ګېټونه تاسو ولیدل چې هغې ته بېکاره کمزوري پردې پرتې دي. دغه شان د کور قلعه تاسو ولیدل چې په هغې باندې که یو ځناور راوړي نو هم راغوښتلی شي. او کور هم چې کوم دی بانتهایي هغه خراب دی. د کچن ځای تاسو ولیدل چې په ټیمانو کې د بره نه اوبه راځي، دیوالونه یې سوري دي، لاندې طرف چې د کوم د قلعه دیوال دی هغه هم بس غورځېدو د قابو دی غورځېږي. نغري ځای هم رانې او جي کچن چې کوم دی د نغري ځای د هغې دیوال چې کوم دی بس غورځېدو د قابو دی، بلکې ټیمان یې سوري دي، په هغې باندې اوبه راځي. لکه هېڅ د کور یو سیسټم هم د هغې داسې نشته دی چې برابر دی او ټیک دی. نو د دې وجې نه چې کوم دی کلیوال هم څه محنت او خواري شروع کړې ده. بهر خلکو هم د هغې نه موږ دا فیل کوو چې څه نه څه تاسو وینئ دا چې بې انتهایي محتاج دی. هېڅ څوک یې دا سره یو څه د کاروبار او د ګټې وټې څوک یې نشته دی. د هر چا نه چې کوم دی موږ دا فیل کوو د هغې نه چې د سره د خپله مرسته او امداد چې کوم دی هغه کوي. د ملک صاحب سره خبرې کوو. ستا ډېره مننه
او د دغه خوراکي شیان چې کوم دی نو راوړل د خپل یو تنظیم دی فوزیا ګل فاونډیشن. نو مهرباني شکریه سره وایي سړی خو دې ولید اوس دا مرسته داسې ده چې دا یو ځل نه بلکې مخکې بیا دپاره هم پکار ده. مننه تاجک صاحب، زه د ټول کلي مشران څونه دي کشران دي د همدورې چې موږ څه کم ولاړ دي ټولو شکریه ادا کوو او موږ خپل وس هم موږ ما د امام حاجي ته وویله چې موږ به ته په هر وخت کې ولاړ یو، خو مهم خبردار چې یو کس نیمه هېڅ کار نشي کولی. ستا چې اوس څونه مینهوال دي، زما څونه ملګري دي، د قاري صاحب څونه ملګري، دا ټول په مشترکه راپاڅېږو، د امام حاجي د کوټې بندوبست هم وکړو، د باتروم سیسټم یې نشته دا بندوبست هم ورته وکړو او دې له د یوې معمولي څه روزګار غونډه کې یو سړی وکړي او څه روپۍ له سړی په دنیا کې ډېر ښه خلک شته دی چې هغه خپلې لس شل روپۍ راغونډې کړي او دې امام حاجي له پې داسې یو مسمانه شروع کړي چې هغه 15 روپۍ ماښام له کور ته راځي چې هغه رزق بندوبست یې وشي. زه نن خو له موږ د یوې میاشتې راشن راوړو، زه سبا به له بیا راوړو یوې میاشتې راشن، په دې خو کار نه کېږي. مهم خبره دا ده چې تاجک صاحب چې تم په خپلو مینهوالو غږ وکړه، زه هم پرې غږ وکړم چې د امام حاجي سره ودرېږو، که د هغې د باتروم سیسټم ده که هر سیسټم یې دی چې دا ورته برابر کړو. ډېره مننه. ډېره مهرباني. دا چې کوم دی راځه ملک احمد مشواني صاحب و چې د بابا له نن اوړه 3 تروړې او دارنګې وریجې غوړي چینی او سبزي غوښه او مړه ټول سامان چې څونه د کور د ضرورت سامان وي هغه راوړو. خو په دې بس خو هفته کار به وشي، زه زیات به کوم میاشت کار به پې وشي، میاشت پس هم دا سړی بیا هم غریب دی، په دې باندې خو څه مالداره کېږي نه. ورسره د کور دغه مسله ده چې کور کې دا نظیم الله چې کوم پات شوی دی ډېر کم عمره نوجوان دی او تاسو ته دا تصویر ښکارېږي، نو دی په ډېر کم عمرۍ کې ورته مزدوري ور په غاړه شوه، خو بس الله تعالی ته منظوره وه. نو قرضه یې کړې وه د خلکو نه چې یاره دا کور جوړ کړي، نو څه دیوالونه یې ودرولي او پاسې پې دغه سوری جوړ کړی دی او نور کار پاتې شوی دی او هغې کې هغه وپاتم شو. نو دغه کار هم کول دي او دا د نظیم الله کشری رور دی چې لا سکول هم وایي او مدرسې تمځي، نو اوس دغه د کور ذمهواري ده ته ور په غاړه کېږي، خو ده سره به دا مرسته کوو چې په ده دغه بوج رانشي ځکه چې دا ډېره ګرانه شوې ده. ستاسو نوم دی ښاپیریه؟ کلیم. او ته سکول سویم کې وې؟ شپږم کې. نو دا سړي درله چې د نو دا سامان مامان راوړل، دا کلیوال ستاسو سره لګیا دي، روپۍ راټولوئ چانده کوي، دوی ته څه وایي؟ خوشحاله دي؟ صحیح ده. دا د کلي ځوانان چې کوم دي د پروګرام مقصد دا و چې دوی ستاینه وشي. دا قاري صاحب داسې دا فواد یو 2 ډاکټران صاحبان دي، دا سړی دی پکې دا هم ډاکټر دی، دوی د خپل جیبه یا داسې د نورو خلکو نه روپۍ راغستلي دي، هغه دې سړي له ټکه پوکه د کور دغه پې روانه کړې ده. نور هم دوی مخکې به هم کوي، خو ظاهره خبره ده هر سړي تاسو ته پته وي چې غربت وي، نو په دغه کې تاسو هم مرسته کولی شئ او په دې کې د دې سړي دا چې کوم هلک وپات شوی دی نظیم الله چې کوم د ده زوی دی، نو دغه وپات شوي هلک اکاونټ نمبر شته دی چې هغه زه تاسو سره شیر کوم او چې څه مرسته وي مه یې ما له رالیږئ، مه یې دې قاري صاحب له رالیږئ، مه یې ده له رالیږئ، زه تاسو ته دغه نه یم چې موږ له راولېږئ او مه یې دوی له رالیږئ، همدې بابا له یې رالیږئ. بس دغه وپات شوي هلک دغه اکاونټ نمبر دی چې تاسو سره شیر شو، چې څه هم ستاسو مرسته وي دغه ایزي پیسه ده نو ورته رالیږلی شئ او یا دا په خپل لاس تاسو راوړی شئ. خپل لاس دا چې دا د کامبټ د خاره دی او چې خاره ته راشئ او چا نه هم تپوس وکړي چې هغه نورزمان لالا کوم کور دی که نه، نو ټولې پېژني ورته به هم رارسئ او چې څه هم که اوړه ورله اخلئ غوړي ورله اخلئ چې څه ستاسو وس کېدی شي هغه د دې سړي سره کوئ. د ده د ګټې وټې دغه یو اسره وه او هغه الله تعالی واخیستله او زموږ ذمه داري ده چې د دې سړي مددګار چې کوم ده نو جوړ شو او بیا زموږ په رنګ د میډیا د غړو دغه ذمهواري ده چې د ده سره چې څوک مرسته کوي نو چې د هغې شکریه ده کو ستاینې وکړو. نو ډېره مننه د دې کلي د ځوانانو او ډېره مننه دغه فوزیا ګل فاونډیشن د مشر ملک احمد مشواني چې دې بابا سره په دې سخته کې ودرېدو او ستاسو هم د ټولو ډېره مننه. نورو ملګرو سره هم د دې بابا دا پیغام ضرور شریک کړئ.